یو لوی عالم تیر شوی دی علامه زمخشری، تفسیر هم د قرآن شریف لیکلی دی، لوی تفسیر کشاف غټ تفسیر لیکلی دی، دی په خپه ګوډو انسان دی خامخا څوک ګوډو څوک شک چاته یو تکلیف نو دی خپله واقع په خپله و چې دا په خپه د ولې ګوډ شوم چا دې تپوس وکړه وایي دا ګوډوالی دی د خپې کله نه دی پیدایشي دی وی نه زه راکوټ یم یو مرغۍ مې نیولې وه مرغۍ مې ونیوله او هغه مې بنده کړه پنجره کې مرغۍ به بار زور که او ما نه پرېښوده مور راته بچې دا مرغۍ پرېږده تا چې څوک په جیل کې بند کي په پنجره کې دې بند کي ته به خپی که به خوشحاله ستا بچې چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کي نو ته به خوشحاله که خپه به دا مرغۍ ده پرېږده وایي زه راکوټ یم کشر وم نو ما دا چل وکړو چې هغه مرغۍ ته مې خپې ته تار واچو او پرې بېښوده تار مې لاس کې نیولی دی اوس هغه چې دا مرغۍ اوس بره زور کوي او ما خپې پورې تار تړلی دی زه یې نه پرېږدم دا پر وی او مې خپې پورې تار تړلی دی وی ما را تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغۍ لاړه والوته په یو سوله ننوته زه ورپسې وروختم وی چې وروختمه هغه تار مې راښکه چې دا مرغۍ بار راوباسم مرغۍ خو دننه کلکه وه خو نه راوته نو ما دونه زور ورکړه چې دا مرغۍ هغه پوټینۍ هغه ماشومه خپه مې وله ماته کړه خپه مې ترې راوویستله او مرغۍ دننه کلک فاتح شوه وی چې مور مې وکتل چې د خدای نیکبخته مرغۍ له دې خپه ماته کړه دا دې څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا د خپه ماته کړي د ځمکه چې د الله په د بنده دپاره کوم نعمتونه مقرر کړي دي په هغه نعمتونو کې یو نعمت مور و پلارم دی بیا د مور و پلار دواړو کې مور لوی نعمت دی د بچو دپاره چې دا بچی د مور او پلار خدمت وکړي او دعا ترې واجو او د ازار نه بچ شي صرف د مور د دعا اثرات د مور دعا او خیره د هغې بیان درته کوم چې مور دعا د بچی دپاره قبلیږي د مور خیرم د بچی دپاره قبلیږي او دا به ویم چې د مور په دعا څوک رنګ دی نو رنګ دی او چې د مور خیرې کموالی دی نو هغه برباد دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي تپوس کړی د الله د خوشحالولو او د الله د غصې نو هغې وفرمایل چې رضا الله تعالی بل روایت کې رضا رب دی چې د الله د پروردگار خوشحالي د مور او پلار خوشحالی سره تړلې ده په مور او پلار دې خوشحاله کړه الله به خوشحاله شي او سخط الله او سخط الرب تبارک وتعالی د الله غصه د الله قهر او غضب دام د مور او پلار سره تړلې شوې ده که مور او پلار دې خفه کړل الله دې خفه کړ نو مور چې چاته دعا کړې ده رنګ ګرځي مور چې چاته خیره کړې ده تباه ګرځي زمونږ د دې دین په دې علماو کې یو لوی عالم تیر شوی دی ابن القیم حافظ ابن قیم رحمه الله یو کتاب یې لیکلی دی کتاب الروح هغوی کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضې ډېرې ښې مزیدارې خبرې لیکلي دي دې لیکي دا ابن القیم وی چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر او بصره کې بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه هلته یو ګودر و د هغه ګودر په غاړه یو کلی و او هغه کلي سره یو مقبره وه مونږ هلته کې دمه وکړه وی په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز راوچتېده خره چې سینګ برړېږي که نه او خره چې سینګ هغه شڼېږي او د هغې کم اواز دی وی د هغې قبر نه د خرې اواز راوچت شو سبا ته بیا راوچت شو بل ورځ ته بیا راوچت شو ما وی که دا چېته دلته خره ده او دا خره چغې وی چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خره نو او دا اواز مې واورېده وی دا کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څویمه ورځ ده او دلته کې
زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې ما خدا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېرته خرې وي یا خره وی او به چغې وی نظر چې مې وکړه نه خره شته نه خره شته نه کوچا نشته یا خلکو وخندل چې دا د اواز د قبر نه روځي او دا روزانه دا اواز د قبر نه روځي دا مړی چې کله ښخ شوی دا اواز کېږي نو چې دا ولې وی دا یو ډېر بدبخته سړی و او چې مور به کلم خبرې کولې نو دی به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي د خر په شان برړېږي نو مور ته به همیشه دقه ټکې وي چې مور به کور کې لږه مواد اوچت که نو ده به دې هلک به ورته وي چې مور ای خرې غوندې برړېږي وي بس دې چې کله مړ شوی دی او مونږ ښخ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو قبر نه یې راوچتېږي ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري خو معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي اوازونه چې کوي اسې نه کوي خو دنه پې عذاب شروع دی دنه پې د خدای قهر شروع دی او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته کم سپکه خبره کړې ده الله هم اقه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر مور عجیبه شی دی جی مور چې درته خیره وکړه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلوي یو په هغې دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره غایبانه چې مور او پلار نه ته بار اوځې او هغې درته لاس اوچت کړي چې خدایه بچی مې لاړ او په خیر یې واپس راورسې دا دعا خدای پاک قبلوي خو دا کله مور او پلار دا دعا کوي دا هله کوي چې ته ترې په دوا نه فارغ شي چې ته د مور او پلار خبر شي چې بیبې مورې روانیم دوا راته وکړه نو مور خوشحاله شي زوی خوشحاله شي چې ګوره بچی ماله راغی نو ته به بارې او دا مور به درپسې لګي دعاګانې به کوي او که چېرتې په دوا نه فاتې رخصت نه شوې نو سپېرې چې واپس کور ته راشې نو بیا لومبې ښځه پرېږده بچي پرېږده مور له ورشه سلام پې واچه السلام علیکم په دې ستا نه څه لاړل نه دې پې عزت کمیږي نه در نه په دې پیسې ځي نه پې ستا ډوډۍ کمیږي مور به خوشحاله شي زړه نه به یې دعا وځي اوهو دې بچي ګوره ښځه پرېښوده زوی یې پرېښوده او دې دا دې ماله راغی په مې سلام واچو او که دا دې ورته و چې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دی لا به خوشحاله شي زړه نه به دعا وخیږي هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې هغه کار وکړه چې په کم کار د مور د زړه نه دعا وباسې هغه کار مه کوه چې په کم کار د مور د زړه نه خیر وباسې زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی علامه زمخشري تفسیر هم د قرآن شریف لیکلی دی دې تفسیر کشاف غټ تفسیر یې لیکلی دی دې په دې خپه ګوډو ګوډو انسان دې خامخا څوک ګوډو څوک شک چاته یو تکلیف نو دې خپله واقع په خپله و چې دا په خپله ولې ګوډ شوم چا دې تپوس وکړه وایي دا ګوډوالی دی د خپې کله نه دی پیدایشي دی وایي نه زه راکوټ یم یو مرغۍ مې نیولې وه مرغۍ مې ونیوله او هغه مې بنده کړه پنجره کې مرغۍ به بار زور که او ما نه پرېښوده مور راته بچې دا مرغۍ پرېږده تا چې څوک په جیل کې بند کي په پنجره کې دې بند کي ته به خپه که به خوشحاله ستا بچې چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کي نو ته به خوشحاله که خپه به دا مرغۍ ده پرېږده وایي زه راکوټې وم کشر وم نو ما دا چل وکړو چې هغه مرغۍ ته مې خپې ته تار واچو او پرې بېښوده تار مې لاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغۍ اوس بره زور کوي او ما خپې پورې تار تړلی دی زه یې نه پرېږدم دا پر وی او مې خپې پورې تار تړلی دی وایي ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغۍ لاړه والوته په یو سوړه ننوته زه ورپسې وروختم وی چې وروختم هغه تار مې راښکه چې دا مرغۍ بار راوباسم مرغۍ خو دننه کلکه وه خو نه راوته نو ما دونه زور ورکړه چې دا مرغۍ هغه پوټینۍ هغه ماشومه خپه مې وله ماته کړه خپه مې ترې راوویستله او مرغۍ دننه کلک فاتح شوه
وی چې مور مې وکتل چې د خدای نیک بخته مرغۍ له دې خپه ماته کړه دا د څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو یې ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا د خپه ماته کړي مرغۍ له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خپه شي که انسان دی او زمونږ دین هم دقه وایي چې په مخلوق باندې رحم کې ظلم به نه کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق به رحم نه کې په بخاري شریف کې حدیث دی یو ښځه په لاره روانه و ډېره زیاته ګناهګاره وه ډېره ګناهګاره او یو کوي ته اوبو ته تږې شو نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي برقه نشته نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او اوبې پکې راویستلې هغه اوبې وڅښلې چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه دومره تږې دی دا ښځه وایي وی زه چې څنګه تږې ومه او تکلیف وراته معلومیږي دا چې د سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې هغه سپي اوبه وڅښلې نبي علیه السلام فرمایي وی د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کوم رحم وکړو د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله صحابه ورته وی وی مونږ ان لنا فی البهایم اجرا وی په حیواناتو کوم ثواب شته نبی علیہ السلام او فرمایل او فی کل ذات کبد رطبت په هر جمدی شي کې اجرون ستا ثواب شته چې رحم پې وکړې او عمدقه بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې مې ولیدله او پیشو ورپسې نښتې و چکونه یې پې لګول او دا ولې وی پیشوې ساتلې وه ګیره کړې وه نه په خپله ډوډۍ ورکوله او نه پرېښوده چې ځان له څه خپله ښکار وکړي او څه حشرات د ځمکې او څه اخري او ځان پې د لوږې نه بچ کړي نو هغه پیشو د لوږې مړه شوه د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پې مقرره کړه چکونه پې لګوي رحم به کې بهر کې وی مور راته خیره وکړه چې د دې مرغۍ خپه دې ماته کړه ظالمه خپرې ماته شه وی خیر سبق مې ووی طالب شم عالم شم یو ځل په اس باندې روانم او اس له مې منډه ورکړه وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته د اس دا مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کلک شو زه ترې لاندې پرېوتم وی چې پرېوتم خپه مې ماته شوه اقه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو دا ولې دا د مور خیره نو مور کوشش کوه بعضې سپېره خلکي دته دا مور د نظر نه یو نوکره ښکاري دا مور ورته یو وینځه ښکاري دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي دی خو په نشه کې دی وخت کې بچی ده او ښځه ده او مال دی او دولت دی او موټر دی او جایداد دی او کارخانه ده او منډې او ترړې دي مور ورته د نظر نه هېڅ هم نه ښکاري په هېڅ نظر مور ته نه ګوري دې وخت کې خو دې په جوش کې دی لیکن الله خو هر څه نه که نه زمانه خو تیریږي که نه داسې به خروستو راشي چې بیا بس د مور که په خولې سونه وي خو د زړه نه خو خفګان وځي که نه ډېرې میندې وي نیکانې ښځې وي په خوله باندې خیره نه کوي بچو ته خو زړه یې درد وکړي زړه یې خفه شي او الله خو د انسان په زړه باندې هم خبردار دی یو سړی نیک سړی و ډېر نیک سړی و حج د بیت الله لته مور ورته وی بچې مزه حج له زه محتاج یم زما خدمت به څوک کوي وی ښه مورې ټیک ته نه به ځم کال له بیا اراده وکړه چې حج له ځم مور ورته بچې زما د مرګ ورځې شپې تېرېږي او سخت کال دی حج له مزه کال له به لاړه شي پروا نشته بعضې علما وایي چې حج واجب دی علی الفور نه دی علی التراخي دی خیر دی که یو کال یې ونه کړي په بل یې وکړه که نه په بل یې وکړه اگر چې بعضې علما ورته واجب علی الفور وایي چې زر یې کوه بل کال ورته بیا وایي ای بچې ناجوړې او زه بیماره یم او چې زه مړه شم نو بیا زه که نه که ته مانه لاړې ما یوازې چا ته پرېږدې زما خدمت به څوک کوي دا ته به یا مرې یا به نه مرې دا څو کاله وشو چې ستا د وجې د حج نه پاتې کېږم خپل کار کوه لاړ جي حج له روان شو پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه یې دمه وکړه
نو دا خلق لاړل چې زمونږ بخار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چا غلا کړی وه چې غلا کړې وه خلق ورپسې و هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلق ورپسې دي اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی په نفلو نیت یې تړلی په نفلو ولاړ دی نفل کوي منځ کوي اغل جومات ته ننوته خلق ورپسې دي چې دقه غل دې رونیسئ خلق هم جومات ته ورننوتل غل ته په ډله کې ځان غیب کو او خلق نیغ رالل او دقه سړی یې کلکونې ووز غلا کې او دلته یې د نفلو نیت تړلی دی هلته یې مونږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړه عجیبه لوبې کې دی ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي نه اوس مونږ نه لیدې د هغه ځای نه دې را منډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درې دې سپېره او خلق بیا د داسې سړي خبرې ته کم ځای غوږېږدي غرض او غروض ابل لاور کې چې هغه یو ځای کې کم ځای و هغه دماکه شو په هغه دغه باندې په هغه هندوانو باندې چې دماکه پې شوله عیسایان که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې راونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول پته ولګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روانو هغوی چیغې والې چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وایي ته پکې پولیس ته اخلاص کړل هغې دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس ته لاس نه یې واپس واخېستل او اور یې پې بل که او ویس جمدي وسوځو زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې ډېره ونیوه اوس یې د خدای بندګان وه قافلې ورن تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج لا په دا قافله کې دی جومات ته منزل غالمه منځ کوم په دې جومات کې وی نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو حجونو له ځي که نه غلا دې وکړه مونږ هم نه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته لس نه دوه نه درې نه لس نه شل ګوان او نیغې قاضي ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه یې کړې او جومات کې مونږ په پمانځه بیا ودرېدو مونږ راوستو بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس وله پرې کې دا ښې لاس او په خرې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې ووهې چې څوک هم غلا کوي دقه به یې سزئ او دا لاس وله دې سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې پرې کړ او چې پرې کړې غاړه کښې ورته اویزان کړ او په خرې سور کړ او بازار کې ګرځئ او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به یې سزئ دغه انجام چې چغې والې دا سړی خلکو ته وایي چې ما هم له یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وښی چې زه هم پکې یو چغه ووامه نور خو زما خبره تاسو هسې ونه منله هغې ویې لکه پرېږدی چې دا دې څه وایي ده به لاس اوچت که ای خلکه چې څوک مور په کور کې ناجوړه پرېږدي او د اجازت نه بغیر حج لذي نو دغه به یې سزئ مور دا مور ازار والی اسم نور نشتا غلا مانا دا کری غل بل سو خو تمام اسے گتے خواو دیدا خو بس ما تا دا خپل کلی صدا میں لوشوا ما مور دا قصے پری خواو دا بیار و مددگار زدا مور لاسونم لاسونا مور زمانه بغیر نو دسماتی لتلی شی و نه ډوډۍ لتلی شي زی لاسونه وما لاس ترالم دی اخوانو خدای مانم لاس کټ کنه دا مور ازار والی او بخاری شریف کې برتا یو روایت د بخاری شریف بوي یو سړی ډېر نیک سړی جوړیج نومیو په منځه ولاړو مور ورته اواز کوي یا جوړیج جوړیج دلته راشه دی په دې کې سوچ کوي چې خدایا یو خوا مې رب دی اللهم صلاتی و امی منځ دی بل خوا مې مور ده منځ وکړم اکه مور له ورشه مور بیا اواز کوي یا جوړیج جوړیج دلته راشه دی بیا په دې کې سوچ کوي چې یو خوا مونځ دی بل خوا مور ده او ته بیا واس کې جوړیږي راشه لنګ بخته موږ خو رستو پولی شي کنه مختصر کوم موږ غسانه خبره مختصر صورتونه وای سلام وګرځاو منځو کې خیر د مانځک مېمس کې مرزا وراشه د نر بچي ولا دغه ورکړه خپې ورکړه مانځل چې دا یې خپل کار بکې مور خدای مخ کې دی نو اوس دا مور حق د ته خدای وي چې مخ کې دی کنه دا خو تعالی وي بل څوک نه وي مور خپه شوه یا الله دا جوړیج اله ملک چې ته رسوا کې رسوایی څنګه چې د زناکارو خلکو مخ ته وګوري مطلب دا ته رسوا کې
جوریج ځان لا پخوا خو به راهبانو په جونګړو کې او په سمسو کې او په ځنګلونو کې عبادت کو، نه به ښځه و نه به بچو، عبادت یې کو. چېرته یو شپونکی جینۍ ګډه چیلی سرولې او چا وله پیسې ورکړې ویې لمسوله. د نیکانو خلکو دشمنان خو وي که نه؟ په مختلفو قسمونو باندې خلک دا نیکان دا شرمۍ دا چې خلکو په ذهن کې دا نیکي ختمه شي، دا دینداری ختمه شي. ځکه دا دینداری او نیکي خو دا نیکان او عالمان خلکو ته ښیي، نو چې عالم او نیک ته رسوا که بیا به خلک نه ور نږدې کېږي، دین به د چا نه زده کې. هغه جینۍ چا ولمسوله، یاره داسې وکړه چې دا بوډا بدنام کړه. جینۍ راله د دې بوډا جوریج نه د ګناه مطالبه وکړه. هغه وایي زه ګناه ته دلته ناست یم، بس پیرې خدای دې بې خو بس زه خو دلته ناست یم د الله عبادت ته. هغه جینۍ لاړه، هغه شپونکي او چې ته بل چا سره بدعملي وکړه. ماشوم پیدا شو، چې ماشوم پیدا شو خلکو پې چغې جوړې کړې ته خو واده شوی نه، دا بچې د کوم ځای نه دی؟ وی دا د هغه پیر صاحب نه اغزبرګ چې دی. ګوره بې ځایه پې الزام ولګو. خدا دا غنه او د کلي خلک رالل او جوریج غریب یې د هغه بالخانې نه د هغه جونګړې نه راکوز کو او په والې پې شروع کړه. ښه ته دلته په ځنګل کې دې ته دی مونږ خو چې ته د خدای پاک عبادت ته دلته ناست دی، مونږ وایو شپې ورځې خدای ته تېری، دا ته ګناه ته دی. دا زمونږ جینکۍ او زمونږ دا شپونکی او دا انوید دی به راځي دلته به ګډه چیلی سره نو ته هغوی ته دلته پروت دی، ګناه ته پروت دی. ښې غریب او هغه جونګړی وله روانه کړه، جونګړی روانه کړه. هغه جوریجي ما خو پرېږدی که نه چپ خبرې به نه کې. د خدای نیک بخت و، ما خبره خو ولې نه وروسته خبره ماشوم د کبې راغی راغی غریب هم و جونګړی هم وله روانه کړه. آخر کې چا وی چې د دې بابا نه هم تپوس وکړې پیر صاحب نه که نه چې دې څه وایي؟ وایي تاسو هغه جینۍ راولئ، هغه ماشوم هم راولئ. زما خو هسې م جونګړه روانه شوه، زما بېعزتي خو شوه، زه خو مدربولم، خو لږ خو ما ته هم سوچ وکړئ که نه. هغه جینۍ راوسته هغه شپونکی او هغه ماشوم ورسره و. جوریج هغه ماشوم ته وایي من ابوکه پلار دې څوک دی؟ شابه وایه. هغه د 2-3 ورځو ماشوم تېرودونکي پلار دې څوک دی؟ او ماشوم ګویا شو، وی پلانکي شپونکی مې پلار دی، پلانکي شپونکی مې پلار دی. خلکو وی اوهو دا هم څه غلطي کړې ده. مونږ خلک خو ما درته مخکې وی کار وروستو کوو، سوچ مخکې سوچ مخکې کار مخکې کوو، سوچونه وروستو کوو. پلانکي شپونکی مې پلار دی، هغه نه پیدا بس خلک رالل جوریج ته په منتونو په زارو شو مونږ معاف کړه. اوس به داسې وکړو چې تا له دا جونګړه واپس جوړو، د سرو زرو نه یې دله جوړو. مونږ ته خو ستا کرامت معلوم شو. امام بخاري رحمت الله علیه په بخاري شریف کې په دې باب یې ښودلی دی چې یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي. یو حضرت عیسی علیه السلام کړي، عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې کړې چې په مور باندې چې مریم علیه السلام باندې الزام ولګېد. خو بې پلاره پیدا شوی د الله په قدرت باندې په مور الزام ولګېد. یا مریم وانى لک هذا، دا بچی د کوم ځای نه دی؟ الله مخکې پوه کړی و جبریل علیه السلام یې ورته رالیږلی و. فاشارت الیه، وی دې ماشوم سره خبرې وکړې. او کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، د زانګو ماشوم سره مونږ څنګه خبرې کوو؟ لیونی که روغی او بیبي مریم غریبه ډېره چاته پریشانه و چې دا ماشوم یې کله پیدا شو خو بې پلارو، نو هغې ته خو همدقه سوچ و که نه چې سبا به خلکو ته که زه درهو یم چې دا د الله قدرت دی، د الله قدرت دی، خلک کوم ځای مني. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، یا خدایه که زه مړه وې څه ښه به وه. الله که یېره په تېره وې او چا مې نوم نه اخېستې ښه به وه، خو چې دې نه بچ شم. هغې ورته هم اقته ووایي یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه. مریم پلار خو دې ښه سړی و، مور دې نیکه وه، دا ماشوم د کومې راغی؟ ته خو واده شوی نه و، ماشوم د کومې راغی؟ فاشارت الی، بچي سره خبرې وکړې. کیف نکلمو، د زانګو بچي سره مونږ خبرې څنګه وکړو؟ د زانګو بچي حضرت عیسی علیه السلام په خپله ګویا شو. قال انی عبد الله، د خدای بنده، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، الله ما مخکې نه فیصله کړې ده چې ته به پیغمبرې، زما د پیغمبرۍ مخکې نه الله فیصله کړې ده، او ما له مخکې فیصله کړې ده چې ما له به الله یو کتاب راکړي د انجیل په شکل کې. هغه هم پوټینی ماشوم و،
هغه هم په ناشونوالي کې خبرې کړې دي او د جریج هم په ناشونوالي کې خبرې کړې دي. داسې یو څو ماشومان نور هم شته. دا هغه جریج وی ما پرېږدی وی چې زه وی دا ولې دا سوچو ته خو نیک سړی د ولې دومره بدنامي دې وشوه وی دا د مور د خیر او د والې ما نور څه نشته د خدای قهر نیم والې د مور خیر او والې چې مور راته ویلي چې خدای دې رسوا کا خدای دې نظر په زناکارو ښځو باندې ولګوه زمرونو د مور خیره ټق او پړق دی ګورې دویمه خبره پکې نشته او د مور دعا آفرین د دعا هم د توصیف چې چاته لګېدلې ده. زموږ حضرت امام بخاري رحمت الله علیه امام بخاري د ماشومو او مور به خدای ته جلل چې یا الله مال یو بچی راکړي چې د پستا د پیغمبر مبارک احادیث زده کړم. نو خدای ولا بچی ورکړل او په ټولو بچو کې هوښیار او قابل بچی دا امام بخاري رحمت الله علیه دا په ټولو کې هوښیار قابل بس وی دا بچی به د ما د پیغمبر مبارک حدیثو توقفي. اتفاق ته وګوره په سترګو لوند شو غریب په سترګو نابینا د حدیث علم کم ځای حاصلولی شي. مور به خدای ته جړل الله ته به زاری کولا بکت وابتهلت وی داسې وجړل او ډېره زاری وکړه یا خدایا چې کم قابل بچی دې راکړی الله په سترګو ړوند شو دی به ستا د حضور پاک احادیث څنګه زده کوي. په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید. ابراهیم علیه السلام دې تپوس کوي ولې جاړې څه چل شوی دی ولې پریشان او زاری کې وی خدای بچی راکړل او چې کم قابل بچی دې په سترګو ړوند شوی دی او زما نیت ورته ده چې دی به د نبي علیه السلام احادیث زده کوي. اوس په سترګو ړوند دی حدیث خو نشي زده کولی. ابراهیم علیه السلام وله زیری ورکړه وی مبارک دې شه زوی دې جوړ شوی دی ښه مبارک شه. چې دا مور یې راویښه شوه او هغه امام بخاري ماشوم یې راویښ کړه او ورته یې وکتل نو خدای په سترګو هم جوړ کړی و د مخکې نه یې نظر هم تیز شوی و. دا د مور دعا شو. ګوره ځانه زه خو نه ویم دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور پلار دعا د بچی په حق کې تریاق دی د مور پلار خیره د بچی په حق کې تریاق دی. والد صاحب مې راته خبره کوله یو کور یې یادو تاسو دا مشران به پیژني خو دا کشران ولې نه پیژني. ما ته وی چې هر وخت به مورو چې ماښامې به شو پخوا به د زنانو تنورونه چول کړل او ماښامې به شو نو مور به بچو ته خیرې شروع کړې چې خدای م راوپرځوه خدای م تباه کا دا خیرې به کول. هر ماښام به مور بچو ته خیرې کولې. وی ما مونږ په خپلو سترګو لیدل چې ټول زامن ولا د پردي لاس مړي کور ته رادننه شو. هماغه مور به سر ټکاو بیا چې نه به ټکوله وی چې دا خو اوس خولې نه خبره وتې ده اوس کېنه ورته ویر ورته کوه سرونه ورته وه. نو بعضې وخت کې دا میندې هم عجیبه په معمولي غوندې خبره بچي ته خیرې شروع کړي او هغه خیرې نبی علیہ السلام فرمایي حضور پاک ای په حدیث عمل کوئ رو د پیغمبر مبارک په خبرو عمل کوئ دنیا به هم ښې خیر به هم ښي. حضور پاک فرمایي وی ګورې مه کوئ خیرې وی داسې ټیم سره به ستاسو خیرې ولګي چې به د خیرو د قبلېدو بیا په ستومانه یې. په دې شواروس کې یو ټیم داسې وي چې هغې کې د خولې نه خبره وته فټافټ قبلېږي بیا به وروسته ستومانه چغې به وښیي چې داسې چې وشو داسې وشو داسې وشو او خیره به دې لګېدلې. نو د مور خیره خطرناک شی دی دعا یې قیمتي شی دی. نو د امام بخاري سترګې او بیا د سترګو نه پس الله څومره لوی شخصیت جوړ کړ که دا سترګې نه وې راغلې دا امام بخاري به ترې نه جوړ. دا د مور د دعا د برکت نه. حضرت موسی علیه السلام به د الله تعالی په پښتانه ورته راز وینو الله سره د خبرو اترو دپاره الله سره د مناجات دپاره الله سره د راز دپاره کوه تور ته تړ چې څه خبره به شو هلته بس دا د الله تعالی یو نظام دی. کنه الله خو هر چا سره هر ځای کې خبرې کولی شي چې وغواړي. خو دغه کوه تور ته
بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام تلے دے رب العالمین دا پارلتا چه لم استدا تورات متالتا ملو شوی دے لنبے وحی مرتالتا ملو شوی و ملاقات لبطول رازدار ایلا یوزل تو جبریل علیہ السلام توی اے موسیٰ و جبریل خو دا اللہ پا حکم رازی او چه اللہ و تسوی او اقا سے کئی وما نتنزل الا بامر ربک نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام وی کنا بمونگ دا خدای پا حکم نازلیگو اتی تا پوس کئی وی تا زیاد ولی نرازی بمونگ دا اللہ پا حکم نازلیگو چه کل اللہ غواری نمورازو چه انو غواری شرط نو جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تا وی اے موسیٰ وی گوری دا اللہ راز دا خوروانے و ادبنا کاروالا بیادبی دا نو نشی احترام سرکار کوا قدم پہ احتیاط اچتوا اول تردیر دا ادب خیال ساتا انکا بالواد المقدس توا دا پنے دیو باسا انکا بالواد المقدس توا دا دیر مقدس و پاک زیرے التا پڑی میں پخ پوکا خیر علماء نور وجم ہوئی پنے و باسا زخو دیر دا ادب کار خیال ساتم او چے اللہ لملاقات نسولی بی ادبی کوئی نشی او شوق کی بھی یکی امشر لچے سڑی ملاقات لذی اگا سمرا جامع خشتا کی اسمرا مخ صابونو وینزی اسمرا مسواکونو مگی اسمرا زان خشتا کی او سمرا پادب و پہتران دی چی مشر لزم چی خوشحال شی و خپن شی او اللہ ذات لا ملاقات لتلل بیادبی بسنگو شی نو موسیٰ علیہ السلام پریشان شو کہ دا سے معلومی گی لکا زمانہ مخ کی بیادبی شوی دا غلطی شوی دا خو اللہ معاف کردی دا لکہ جبریل ما تا ہدایات راکل لکہ چی او صلی زیو سو کو تا ہدایات ورگی چی گوری دا سے بکی نو معلومی گی دا چی مخ کی دیسا غلطی شوی دا کرا و تاوی جبریل سادہ دی خبر من خدا سے معلوم شوا لکہ مانا مخ کی دا اللہ مبارک پزاد کسی بیادبی شوی کوتاہی شوی نقصان شوی بیزتی شوی ما تا ہوا ایسے چل میں کردے اللہ میں خپا کردے اللہ ضرور چی توبہ و باسم استغفار حکم وی نا اس بیادبی نا دا شوی اس غلطی نہ دا شبه ٹک ٹاک خود تمیگوی چه نور خیال ساتا نو جبریل مخ کی دی داماتا نوی اس طرح تسنگے ہوئی وی موسیٰ مخ کی دی مور جم دے وا تو چه بکل روان شوی نو مور با دی دوار اللہ سنو چت کے لپ بیو چت اکلا او دعاگانے بے شروع کی اللہ دما بچے ستا ملاقات لدو روان اللہ گوری که دما دا بچی نا سا غلطیو شی معافی که خدایا ملاقات که تی بیادبیو نشی متاقات که تی غلطیو نشی ملاقات که ستا عظمت او ستا عزت که تا نقصان اونرسی اللہ بچی میں درغی معافی که نو بس چه مور در پس لاسو چت کرو نو پروا نوا اس دے مور وفات شوی دا مور نشتا نو ماوی چه گوری اسنا اس معمولی غلطیو شی اللہ پا معمولی غلطیم گوری غصہ کی گی سزا دا تدر نکی راو دی ننیسی مخ کے مور ودا غیلہ پی در پس در روانے بے او سوائے کنا تا مور دعا سمرلوی خبر شو سمرلوی نعمت زمن لوی لوی اکابر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانو پیر سے سمرلوی سرے دا مور دعا زیتا رسول دی او یوازی دا مور دعا گانی نا مور با پس پیسی گرزولی مور با ہدایات ورکول ہدایات اگر دغلو دا قافلے قصدت یاد دا مور با ہدایات ورکول چی بچے گوری دروغو نوے چرتم دروغو نوے بچے گوری زا او حدیث دکوا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ گوری دیر لوی عالمو انگے صرف دا تصوف پا نظر و تگورو لوی صوفی لوی بزرگ ولی دا خدای لیکن وہ سر دیر لوی عالمو تو تفسیر جیلانی چاپ شوی دے ما سرشتا چی آغی که دا آغا علمیت تا وگرنو حیران بچی که دے سریل اللہ سونا لوی علم ورکر دے دا دمر لوی تقوی بزرگی علم دا مور دا برکتنا مور خواری کرده دا مور دو آگانے کرده دا دا موجی دا بوڑے پکور کے ناس تراو دا سپین سرے داو دا زما ڈوڑے تا محتاج دا او دا بزے ڈوڑے والکو موکنزی بے اور رٹے بے نا بد قسمت دعا تے وائے شکر و باسا چلوے نعمت خدای در کو ادھی نعمت نا دعا والا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دعائے قبلی گی و خیر قبلی گی نو حضور پاک مبارک خود دروغ نو یا خورشتیا ہوئے دعا والا دا مونو خیرے نیزانو ساتا اور نزدی شواتا قدر اوکا عزت اوکا عبداللہ ابن مبارک دا پلار چو مبارک سے بو
دا مبارک صاحب دا دغه غلام او د یو امیر دا پلاری دا امیر صاحب یو ځل میلمانه رالل چې میلمانه رالل نو باغ ته یې بوتلل میلمنو له خلک چکر ورکوي نو او په باغ کې دی په لاره میلمنو ته لګیا دی چې زما یو باغبان دی ډېر ښکلی باغ یې راله جوړ کړی دی او ډېر قیمتي خشته بوټي پکې کوي ډېر نیک او صالح دی ډېر دینداره دی او ډېر فرمان بردار او خبره منونکی دی دې میلمنو ته صفت کوي چې دې باغ ته کله وردن نه شو دی مبارک ته وایي دې غلام ته مبارکه یو انار راوړه چې انار یې ولو سینګروړو او دی مات که تریو دا امیر صاحب په زړه کې لږ غوندې پریشانه شو چې ما خو په ټوله لار د ده صفتونه وکړل دې میلمنو ته او میانس کې انار روشو کو او هغه هم تریو دی ورشي بل لوړه چې بل لاړو بل انار یې روشو کو هم تریو هلکه زما په شان په انارو نه پوهېدل ما یو ځل ډېره زمانه مخکې پېښور کې انار اخیستل نو ما پکې غټ غټ راغونډول اسره غټ نه دکاندار ما ته وایي مولوي صاحب تازه چې کوم در کوم دا خواږه دي دا یو صاحب هغه را چپلاقې سپین واله راکړ نو ما په دکاندار بدګمانه وم مې دې دا چې څوک دې کم نالي هغه را باندې خرڅوي مې نه بابا پرېږده زه ځان له پخپله غوړ وایي ما ته ته وایي اوس تا خوښه ده مې نه ده نو ما پکې چې کوم سرو او غټ اډه مې راغونډ کړل چې کور ته مې راوړل او ما ته هم کړل ما ته وایي دا دې ناردانې راوړي دي که خوراک له دې راوړي دي ما خو پکې غټ وکتل وایي دا خو دومره تراو دي چې دا ناردانې نار دي یا خدایا مې د هغه دکاندار پوهېده هغه دا ماله نه راکول ما له هغه سپین واقعي هغه سپین واړه چې پراخې هغه مزېدار هغه خواږي نو دام زما په شان و زما ورو هغه چې لاړ ورته بل راوړه نو غټ انار یې پکې بل وکته بل انار یې پکې وکته چې هغه یې راوړ چې هغه یې ما ته هم تور شو هلکه ته په دې باغ کې ګرځې ته پکې خوږ او تریو انار نه پېژنې ورشه بل راوړه هغه لاړ بشیر جان په شانې پکې بل غټ وکته چې راشه دا به خوږي هغه پکې غټو پسې ګرځېده چې بل یې راوړه چې ما ته هغې نه تور شو بس غوسه شو ورته وایي ته په دې باغ کې څه ته ناست دی ته پکې خوږ او تریو نه پېژنې ورته یې ویل نه زه نه پېژنم زه خو دې باغ کې دې له نه یم مقرر چې زه دا باغ انار خورم او خواږه تر وپکې ګورم زه خو دې باغ کې دې له مقرر یم چې خصمانه وکړم وګوره څونه ښکلې کومه میوه پکې مزېداره نشته د اوبو ته وګوره چمن ته وګوره ګلونو ته وګوره زه خو دې لپاره ناست یم بس یا خو د دې امیر صاحب طبیعت ګډوډ شوی یا روښانه شو چې د میلمنو ته خو مې عزت لاړ خو عزت خو واپس راغی سړی خو حلالي دی چې څنګه میلمانه رخصت شو امیر صاحب د ده فایل راوغوښته او دستخط یې پرې وکړو د دې باغ نه مې ستا ډیوټي ختمه کړه ته ما ټرانسفر کړې بدل مې کړې زما محل کې به ډیوټي کې دلته ده ډېره ښه ده ستا نوکرې باغ نه لاړ د امیر صاحب محل ته هلته ډیوټي کوله خدمت یې کو خو ایماندار سړی ارزه کامیابي او بېدینه سړی بېایمانه سړی او کرپ سړی رشوت خور سړی په دې دنیا هم ذلیله دی او په بله دنیا هم ذلیله دی او ایماندار کامیاب دی عمر له چې کامیاب ایماندار به کامیابي هلته ډیوټي ولګېده یو ځل د دې امیر صاحب یو لور وه یو ځل ناست په خپل چمن کې یو فکرمند دی دا مبارک کوله راغی امیر صاحب ولې فکرمنې مبارکه یو لور مې ده د هغې په حق کې فکرمنې ډېر بادشاهان یې زامنو له غواړي څوک یې ځان له غواړي او تا ته پته ده چې زما دغه یو لور ده او څونه ښکلې ده او څونه هوښیاره ده او دینداره ده نو د هغې په حق کې فکرمن یم چې دا چا له ورکړي فلانکې په دې سوچ کې پروت دی واقعي پلار سره د لونو فکر زیات دی د زامنو په نسبت مبارک ورته وایي وی امیر صاحب وی دا خو ډېره اسانه خبره ده ډېره اسانه فکر او سوچ په 2 منټه کې ختم شي یو فارموله به درته وښیم په هغې عمل وکړه ته به هم خوشحاله لور به دې هم خوشحالي ښځه به هم خوشحالي د لور خاوند به دې هم خوشحالي مبارکه تا سره دا فارموله شته ته نه ښیه تا منه صاحب تپوس ته دې کړې څه فارموله ده وی ګوره موږ د نبي علیه السلام امتیان یو
او مونږ مسلمانان یو او حضور پاک کوئی چې لور هغه چاله ورکه چې کوم دیندار ای او نیک او صالح مال ته مه ګوره، بادشاہ ته مه ګوره، مال ته مه ګوره، دین ته وګوره. نو چې دا کمې رشتې راځي په دې ټولو کې وګوره چې کم پکې دینداري صالحي منځګزاري او نیکي لور دی هغه له ورکړه. خیر او خلاص دې کې د سوچونو څه په ضرورت دی او د فکرونو څه او حقیقت دی. که لور د یو مالدار سړي له ورکړه او هغه مالدار بېدینه وي، مالدار لوپري، نو لور به دې ورسره ټول عمر خفه او که یو غریب سړي له دې ورکړله خو دا غریب نیک دی او صالح دی او د خدای نه یریږي، لور به دې خوشحاله چې دا خبره وکړه وی مبارک وي او تا خو زما پریشانۍ ختمې کړې، زما خو د ژوند بدل کړ، تا خو ما سره ډېره ښکلې خبره وکړه. لاړ ښځې ته وویې یا ښځې زمونږ هغه سوچونه خو ما لا مبارک ختم کړل. څنګه یې دله ختم کړل؟ بس وی ما ته وی چې کم نیک سړي وي هغه له ورکړه لور به دې پکې خوشحاله. نو بس دا ښځه هم پې خوشحاله شوه. وی سړیه ټیکې راته ویلي دا چې کم بادشاهان او د بادشاهانو شهزادګانې دنه غواړي بس کم پکې نیک هغه له به ورکړو. وی ښځې زما خوله کې یو بل سوچ راغی، وی دا مبارک ډېر نیک دی دلی نه ورکړو. دی نیک دی که نه، صالح دی، مونږ ته پته ده که نه، اخلاق یې ښه دي، مونځ کوي، د خدای نه یریږي، ذکر اذکار کوي او دیندار. ښځې ته خو ده ووایه توبه. وی هغه نوکره پرون چې زمونږ په باغ کې خدمت کو، زمونږ جارو کښه، دلته چې ګرځي جارو وي زمونږ مېلمنو ته، دا به زما زومي دله ورکوم. کښېنه ښځې، ټټ ټټ دې جوړ کړل، کښېنه ټټ ټټ نه کوه، هم دله ورکوم، نیک دی بس صالح دی، ډوډۍ به خدای ورکړي، زما ډوډۍ ډېره زه به ورکوم ډوډۍ، نور خبرې به نه کې. بس چې دا نیک دی واورېدل، تا دا خیال و چې ګنې په دې مالدارو کې به نیک له ورکوي. نو وختي خو دی چې یو نیک له ورکو او چې اوس مې درته سم نیک سړی وخو نو پکې خوا دې خوا کې. مسله د دین دا ده چې لور نه به هم لږ تپوس کوې. زمونږ خلک خو په شریعت نه دي که لور رضا ني او په زور یې چاته ور په غاړه کي سبا یې لور خودکشي وکړي او بل څوک یې خوښي فتنه ترې جوړه شي. هلک لم چې کې مشوره ورسره کوه، بې مشورې مه کوه. د هلک نه خوښه و نه خامخا به کې بعد پلار د ځان لاټي برنس جوړ کړي، لاټي برنس جوړ کړي، خامخا به کې نه دا زما خورزه ده، نه دا زما رویره ده، دا ما په ماشوموالي کړې ده او خامخا به کې زوی ورته بابا نه مې ده خوښه مې که وراله وی دویمه پې وکړه خو خامخا به یې کې. ولې ظلم کې؟ ولې ظلم کې؟ ولې زیاتې کې؟ جنې ده خوښه بله وله وکړه که نو پلاران هم د دې زمانې ظلم کوي. ډېر مسایل مونږ ته خو پته ده، مونږ ته بیا دا مسایل پېښېږي، ډېره لکانې پلار ورته هم دقه وایي، وایي نه دا وکړه بله پرې د پاسه وکړه، سبا چې بې بله کوي بیا ورته وي اقوم دی ولې به بله پاسه کوي او که بله پرېوږي نو سبا ژوند یې ول تباه نه کړه. په ماشوموالي ولې کوې؟ مه کوئ په ماشوموالي زامنو له ښځې. سبا چې جینۍ لویه شي د هلک به یې خوښي یا به یې نه خوښه، د هلک چې لوی شي یا به یې هغه جینۍ خوښه یا به یې نه خوښه. په شریعت عمل کوه، مونږ د شریعت نه عمل نشته. هلک لک چې واده کې مور او پلار دې ورسره مشوره وکړي، په خپله خوښه دې کار نه کړي، ته ځان دا ښځه کې که دا دې زوی له دې کې او جینۍ هم چې ورکې نو مور ته ووایه چې لږه مشوره ورسره وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، په خپله فرمایي، وی جینۍ چې په نکاح ورکې تپوس ترې وکړه او چې کومه کونډی نو ابه درته په خولې وایي چې ور مې که یا ور مې مکه، او چې کومه پیغلی نو اذنها صماتها چې چپ هم شوه نو بس دی رضا ده، که په خولې غږ ونی. دا خو د پیغمبر په مبارک وینا ده، بلکې دې کې یو مضبوط حدیث دی او زموږ احناف په هغې کې لږ تاویل کوي. ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. جینۍ به هم بې د مور او پلار نه بل چا سره نکاح نه کوي، بالکل به نه کوي. سخته خبره ده، د دې کې مشوره ضروري ده. خیر جینۍ سره پکې سلو شوه، هغه امیر صاحب لور نه مشوره واخېسته بچې زما خو دغه سوچو مبارک راته وی نیک لی ورکړه، نو ما ته خو دا مبارک نه ښکاري، نو اوس ستا خوښه ده؟ هسې نه ستا نه خوښ، ته هم سبا وی چې دا خو زموږ نوکر و غلام. وی بابا نه، ستا چې څوک خوښي زما راځه. هغه جینۍ هغه مبارک یې راوغوښته، مبارکه ته وارېږه، جینۍ تا ته په نکاح کوو، تاله یې درکړو. او بادشاه سلامت، زه ستا لور ساتلی شم، ستا لور به څنګه ساتم؟ او واقعي که نه دا غټې میخې غټه ونډی که نه، چیلی خو په 5 او په 6 څانګو د بکیان هم ګزاره کېږي.
ته چیلې او د وړې ګډې خو په یو شوړه ګیام ګزاره کېږي خو غټ څاروي سره به څه کې خو مضبوطه ونډه غواړي بوساړه بوله جوړی هغې له خو به ځان له پټي د شوتل په دغه هلې دې سره به څه کې او دا خو د بادشاه لور ده دې سره به څه دا به ساتي سي جامو سره به وله څه کې موږ یو ځای کې په جرګه تلي وو جرګه کې چې لاړو نو هغه کس وی چې ماله به سواره راکوي او چې چا سره لانجه و نو هغه ډېر مالدار و یره مې دا سواره خو په شریعت کې ګناه ده بلکل ګناه ده زه خو مې په سواره کې نه ویم او نه سرو قصې دا ګناه ده ناروا ده جرم یو جنې پکې ورکې جرګو والا ما ته اعتراض مولوي صاحب مسله پر سواره جوړېږي میں نظر پرې کې نظم تاسو لال چې زه نه ځم چې هغې لال ما ته خاندله چې خاندلې مې ولې وي هغه سړي ته مو ډېر د دې پېښور ډېر غټ خان و لوی سړی و وی مونږ ته وي چې خو سواره غواړي وی ډېره ښه ده ور به یې کړم خو ساتي به یې وله څوک ور به کړم خو بلا جامې دي جوړي دي موټر دی بنګله ده خو بیا دې نه جون نشي تېرولی نو که دغه وله کولی شي نو زه راځه پرې راته میدان ته دي شي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک ورته وي چې دا بندور به یې ساتم څنګه زه خو ستا نوکر یم وی بد نورې خبرې رستو دي غاړه اږدا وادو شو جی چې وادو شو غب کېدو شو چې وادو شو جنیم نیکه ده که نه جي مالدار خلک دا نه چې ګنې مالدار شو دین نه ووتی الحمدلله په مالدارو خلکو کې دینداره خلک شته په مالدارو خلکو کې دینداره جنکې شته په مالدارو خلکو کې خانانو کې دینداره لکان شته یې ټول په یو غریب به یو بېدینه به مالدار به ټوله شپه به د خدای عبادت به کوي دا خو د الله داد دی چې څنګه وادو که نو مبارک دی ښځې ته سوال جواب ولېږه چې ډوډۍ به دله زه رالیږم او زما د لاس د ډوډۍ نه بغیر به د بل چا ډوډۍ نه خوري ته زما ښځی بلکل دا که د پلار د کور نه هم دله راځي غریبانانو له ورکوه خو زما ډوډۍ به خوري دې غریب لاړ په مزدورۍ پسې ووت او مازدیګر ماښام به چې ته اوچه غوندې ډوډۍ ګټلې وه بیا ښځې له لېږله ښځې له به یې لېږله 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو چې 40 ورځې پس ښځې سره میلاو شو نو ښځه ورته په ژړا شوه چې تا خو زه لیدلې کتلې ومه زموږ په کور کې مزدور وې لوی شوې نو تا چې زه نوم خوښ نه ولیدې په واده په نکاح اخېستم او تا سره زما پلار څونه خو کړل چې زه ما غوندې جینۍ بادشاه نه غوښتم هغې له یې ور نه کړم او تا له یې در کړل نو ته 40 ورځې پس ماله رالې نه دې هم خوښ ولې دې کولم ظلم دې ولې وکړو ورته یې وي جینۍ زه ما ډېره خوښه یې خوښه پکې څه ته وې او ما سره ستا پلار ډېره ښېګړه وکړه چې ته یې راته په نکاح کړې خو خبره دا وه چې ستا پلار بیان بادشاه دی امیر دی خوراک کې څه ناڅه امیزه شته د حرام خامخا به دا نه چې ګنې ټول به حرام خوري یا نه څه ناڅه پکې شته نو ما 40 ورځې در باندې حلاله پاکه ډوډۍ خوړه چې ستا د پلار د کور کومه وینه وي چې هغه ستا د بدن نه اخوا شي او زما د حلالې ډوډۍ وینه در کې پیدا شي زما رزقم حلال او ستا رزق حلال زه ستا وینم پاکه شوه زمام نو اوس به خود یو ځای شو هغه چې کوم اسلامي طریقه ده نو ښځې که خدای راله چې تزویې راکړه نو نیت مې دا کړی چې په دویزي به د پیغمبر علیه السلام دین زده کوم علم به پې کوم د حدیثو علم به کوم دا مې نیت کړی دی نو چې داسې بچی پیدا شي چې ستا وینم پاکه او زما وینم پاکه چې پاک بچی پیدا شي نو به ډېر برکتي وي او ښځه خوشحاله شو باز خاوند ټیک کار دی کړی الله اقصې وکړل اقې نه وله خدای یو زوی ورکو نوم یې وله عبدالله کېښودو عبدالله ابن مبارک نو چې نوم یې وله کېښودو دا ماشوم لږ لوی شو قدرت الهي ته ګوره هغه امیر صاحب مړ شو چې هغه امیر صاحب مړ شو د هغه په مال کې لویه حصه د مبارک له د عبدالله ابن مبارک له راغله ځکه بله لور خو یې نه وه بله پیسې وله راغلې نو دی خو ماشوم و نیازبینو چې ورو لوېده زمونږ دا ماشومان مونږ نیازبین لوی کو چې کوم ماشوم دی نیازبین لوی که تباه و برباد دی که غرق دی که غرقې به نه دا ماشوم ورو لوېده د بچو به تربیت کوې ښه نیازبین به نه لوی کوې چې د بچي تربیت ته ونه کو نیازبین دی لوی که د هغه نه به لوی مصیبت جوړېږي دغه بادشاه د کسرا د فارس
د فارس بادشاه او زوی ته پیدا شو، هغه زوی نیازبین ماشوم لوی کړ. ماشوم نه تربیت کونه، ګوره تربیت هغه تربیت چې اصلي انسان جوړوي هغه شریعت او اسلام دی. هغه ماشوم رو پرویز نومو دغه بادشاه، د پلار نوم یې هرمزو او د نیکه نوم یې دا مشهور بادشاه تیر شوی د نوشیروان دا دغه نوسي دا پرویز. چې زوی پیدا شو بس زوی نیازبین ساته دا غزوی نه څه شی جوړ شو. وایي چې تربیت دوی له ونه کې د هغه یو ګنده سخوندر جوړ شو، یو څښا ګنده، دومره ګنده سخوندر چې د دې پرویز ښځه وه شیرین نوم یې و، په هغې عاشق شو، په خپلې مور عاشق شو. خدای دا بس او حقه قصه و قصه اوږده ده، خو هغه پلار یې مړ که د هغه ښځې دپاره، د هغه میرې مور دپاره یې خپل پلار مړ که. ګوره تربیت نه دی شوی چې پلار یې مړ که، پلار خو پې پوه چې دا زوی خو د ما لوی شوی دی او نیازبین مې لوی کړی دی او ګنده لوی شوی دی او دې د هغه په مرض هم پوه، نو هغه وله په المارۍ کې یو بوتل ایښودی او په هغه بوتل کې دارو زهر اچولی و او د پاسه یې پې لیکلي و چې دا دارو د مردانه قوت دپاره ډېر قیمتي شی دی. مطلب یې دا و چې دا زوی هر کله چې ما مړ کي نو چې مړ کي خو چې دې انجام دی پاتې نه شي. او عجیبه اتفاق دا و چې دې پرویز یو دوه کسان د حضور پاک مرګ پسې لیږلي او چړې یې وله ورکړې وې، په زهرو کې وله سرې کړې وې. وی ورشه نبی علیہ السلام پسې خط را لیږلی و، نبی علیہ السلام دې پرویز ته خط ولیږه، وی ته په ما ایمان راوړه. هغه د نبی علیہ السلام خط یې وشلو، ریز مریز یې که. نبی علیہ السلام متخیره وکړه اللهم مزقهم کل ممزق، خدای دوی ریچې ریچې کې. خط یې د ما ولې وشته. نورو یو بل بادشاه له خط لیږلی و، هغه هم ایمان راونهړه، خو د پیغمبر علیه السلام هغه خط یې د اتي په اډوکي په نله کې بند کو او د سر په پټکي کې به یې دلته ګرځاو، د سر پټکي کې او د خط وشلو. حضور پاک ورته خیره وکړه او داسې چل وکړه دونه غوسه شو چې تورې یې تېرې چړې یې په زهرو کې ومنډلې، د زهرو به یې ورکړې. وی ولاړ شي ورپسې ابوی د شا کې چړې منډلې وې، د شا یې کمیس لاندې او حضور پاک له لاړه. دلته خدای څه وکړل، هغه سخوندر زوی پرې لګي شو، چې لګي شو دا پلار یې پرویز مړ کړ. هغه ښځې ته یې پته ولګېدله چې دې هلک خو زما دپاره پلار مړ کړی دی، دا خو به ډېر لوی شرم وي چې زه زې میره مور یم او دې زما په نکاح اخلي. هغې دارو خوړله مړه شوه. هغه زوی چې راغی چې دا پلار یې مړ کړ، د پلار چې کوم خاص سامان و المارۍ یې کوله وکړه، خاص سامان راځي، هغې کې بوتل پروت دی، په بوتل یې لیکلی دي دواء نافع للباه، چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه قوت دپاره ډېر زبردست تریاق دي. هغه پلار ورته زهر بند کړي. بس وی ښه دا د ما پلار چې دونه ښځې ساتلې دا د داروګان خوړل. شیشه یې کوله وکړه او قل 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 په خولې ورواړولې، چې ورواړوله خو زهر و، هغه هلته پرېوت مردار شو. لاړل ختم. پلارم د پیغمبر مبارک دعا ورته ولګېدله، پلارم دا مړ شو، زوی مړ شو، ښځه هم لاړه، لور یې وله په بادشاهي کېنوله. هغه دوه کسان چې کوم لیږلي هغې له بلا پولیس هم لیږلي چې تاسو ورته بار کېنئ. نبي علیه السلام ته مخامخ کېناستل، چې کېناستل اوس موقع تلاشکۍ چې په حضور پاک غزار وکړي. وی څنګه راغلی یې، کوم ځای نه؟ وی صاحب نن خو د فارس نه راغلي یو، د کسرا د علاقې نه. ګوره ځان یو څه منافقت کوي که نه چې ځان ملګري کووهو. وی چې چا رالیږلی یې ګورې مړه دي، جبریل ما ته اوس اطلاع را کړې ده چې چا رالیږلی یې که نه، زوی یې مړ دی، ښځه یې مړه ده او پلار یې مړه دي. او تاسو څه له راغلی یې؟ شاته هم په کمیس لاندې چړې منډلې دي. بس پوه شو، چړې منډې په ما غزار نه راغلی. نو خبره مې دې پورې کوله چې د زوی به ښه تربیت کې چې او دعاګانې به کوې، مور نه هم دا پکار چې زوی ښه تربیت وکړي، دعا ورته وکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه مبارک نیازبین لوی شو، عبدالله نیازبین لوی شو، هغه د مور د طرف نه د نیکه جایداد ورته پاتې شو. نو مور به خدای ته جړل. ګوره دعا د مور، ای خدایا ما چې د نه کوم بچی غوښتی او ما او پلار وله څونه اوچې ډوډۍ خوړلې دي چې ده باندې د پیغمبر د حدیثو علم وکړو، نو الله هغه لوپر شو، دوی په ګډو وډو سر شو، هغه د څومره پیسې چې ورته د نیکه نه پاتې وې هغې والوزولې.
څومره دولت چې ورته پاتې و دولت یې والوځه او په لوپرۍ پسې ګرځي. یو ځل دو وی خوب وینم چې یو باغ دی او په هغې کې یو مرغۍ ده او مرغۍ د یو څانګې نه بلې ته ټوپ وایي او د بلې نه بلې ته ټوپ وایي. زه ودېمه نو مرغۍ د خولې نه مې دا آیت واورېده: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې زړه کې د خدای یره پیدا شي. وی چې خوب کې مې دا واورېد راویښ شوم وایي دا مرغۍ خو ما ته واوروله. لاړ پلار ته وی بابا ما له پیسې راکه تجارت کو. پلار یې وی ما خو بچې علم له غوښتې زه چې ملا کېږې نه علم نه کې تجارت کې تجارت ښه دی خو چې لوپرۍ نه بچ شې. څومره پیسې درکم 10,000 درهم والا سب بچې تکړه شه. پیسې یې واغېښتې وګرځېد په مکه او مدینه او په یمن او شام او مصر کې او چې چا سره به هم د حضور پاک مبارک حدیث هغه به ځان سره جمع کو. چا سره هم حدیث جمع کو چا سره هم حدیث جمع کو. بلا موده تېره کړه چې واپس راغې اوښان دي او هغې بارونه دي د پاسه پې ترپلونو څادرونه تړلي دي. پلار ولا ولال ملاقات له مخې له استقبال له تر غاړه بسو. پلار خوشحاله چې بچي خو مې بلا مار ګټلی دی بلا تجارت یې کړی دی چې څنګه اوښان را در نه کړل بچې تجارت دې څنګه و بابا ډېر کامیاب ګټه دې وکړه که تاوان. بابا دا اوښانو ته نه ګوري دا ګټه ده بچې څه تجارت ته کړی دی. اوس به راته بابا د ماره تجارت پته ولګي خو چې د اوښانو نه بره تارپالونو څادرونه لر کړل او بارونه کټونو کې کوز کړل هغه ټول د حضور پاک د حدیثو نه ډک کتابونه دا تجارت مې کړی دی. ها بچې که تجارت کې د کمی وي دا نورې پیسې م واله تکړه شه. عبدالله ابن مبارک نه خدای څوک پیدا کړل. یو ځل بس یو ټکې درته ویم یو ځل حج د روانو تا ډېرې اوږدې قصې دي د حج د روانو نو په لاره باندې ملګري ورسره او یو نوکر ورسره و. نو یو ځای کې یو ماشومه وه مړه مرغۍ راواغېشته نو هغه کور ته په مخه کړه. عبدالله ابن مبارک ورته وایي بچې دلته راشه په دا مړه مرغۍ څه کې لوبې پکې. وی نه مونږ یتیمانان یو پلار هم مړ دی او مور مې د مونږ یې بچي یو نو د ډوډۍ درک نه لګي نو دا مړه مرغۍ وړمه دا به وخوټ کړو نو په دې به خپله ګزاره وکړو درک نه لګي. وی ښه هغه خپل شاګرد ته وایي واپس کلي پورې څونه پیسې مروې پورې کېږي. وی دومره پیسې. وی دغه ته جدا کا سخ کال حج له نه ځو پیسې ټوله قافلې نه ځان له شو هغه ماشومې له یې ورکړې مور له دې یو دا ستاسو شو. سخ کال به حجونه کړو حجونه هم ډېر کړي دي. واپس کور ته راغی ملګرو ته یې تاسو حج له هغې یې پې نه کړل د سخ کال نه دم. یو سړي په عرفات کې خوب ولیده الله په خوب کې ولید الله فرشتو ته اعلان وکړو وی سخ کال چې څومره په لکونو خلک حج له راغلي دي او د عرفات په میدان کې ولاړ دي د دې ټولو حج نه قبلوم دا ټول حج مې ورته په مخ واپس ورغورځوم نه قبلېږي. الله اعلان وکړه خلک چپ شو. وی لږ ساعت پس الله بیا وی یاره داسې کار دی چې دا خو ډېر ګناهګار دي او دا خو داسې دي حج خو له قبلول نه دي په کار. خو دا یو کس دی هغه حج له را روانو خو له لارې نه واپس شو چې نوم یې عبدالله ابن مبارک دی. خو دې سره په دې میدان کې شریک نه دی خو دا د هغه د مخه مې وله حج قبول کړ او دومره لوی عالم ته خدای جوړ کړ چې زمونږ د احادیثو دا څومره استادان دي امام بخاري امام ترمذي امام نسائی امام ابو داود دا ټول د عبدالله ابن مبارک په شاګردانو کې راځي. دا د مور دعا د مور دعا چې څوک رنګ کړي دي که نه رنګ به ګرځي او د مور خیرو چې څوک چپه کړي دي که نه